سورة الفاتحة دا مکی صورت تے او پدی کی و آیتون دی قرآن کریم پا سورتونو کی عظیم صورت اگر دا سورة الفاتحة ديت سورة الفاتحة وي سورة أم الكتاب الشافية الكافية الرقية السبع المثاني القرآن العظيم دا سورة ديت سورة الفاتحة پا دیوی ذکر چیر دی سر دا اللہ سبحانه وتعالى دا کلام او دا قرآن افتتاح کی ذکر ديت سورة الفاتحة وي أم الكتاب پا عربی جب کی مور تاوی یعنی بچیو تا واپس کی ام الكتاب دا قرآن کریم طول معنی دی صورت را واپس کیگی ذکر دی تولی کی ام الكتاب الشافیہ اللہ پا دی کی شفا چولی دا الرقیہ پا دی سر دم چولی لگا حدیث دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مشہور حدیث دا من بار بار بیان کرده چی کلا اگویا یو کس مانی دم واچو اغلا سے شی ٹک ورکڑو او دا صورتی پیوی نو اللہ سبحانہ وتعالی اغلا شفا ورکڑا نو اللہ پا دی صورت کی شفا چولی دا اغا نور و رنا دا چی اللہ سبحانہ وتعالی بل یو اسمانی کتاب کی دیسی صورت ندے نازل کرے حدیث کی دا رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دا چکم صورت اللہ مال را کرے دے دا دی پشان صورت پا یو اسمانی کتاب کم اللہ نے نازل کرے دا دوم روچت صورت تے او پا دی کی دوم روچت معنی پرتی دی پیو حدیث کی دام رازی چی سورة الفاتحة دا کافی دا طول قرآن دا طرفنا او طول قرآن نکافی کیگی دا سورة فاتحی دا طرفنا لکه پا ایدی سی مثال لیو سرڑی دا منزکی ودری دو او سورة فاتحی ونوی او دا سورة بقرین شروع کرد سورة الناس پوری قرآن وی دا حرکات ونشو اگر که طول قرآن بکیوی سوی دا سورة فاتحی او سرڑی دا صرف سورة فاتحی او نور قرآن ونوی دا حرکات وشو او منز دا برابر تی ذکر حدیث کی دار عزیز لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا آغا سڑی موز نکیگی کم سڑی چی سورة فاتحة پا منزکی نوی نو سورة فاتحة دا رکن دے پا ہر منزکی او بے پا ہر منزکی پا ہر رکات کی کاغا دا جنازی موز دے کاغا دا فرزی موز دے کاغا نفلی دے کاغا تراوی دی کاغا ہر قسم موز دے خو دا ساتھی چی سورة فاتحین بغیر موز دا نبرابری گی او سورة فاتحہ رکن دا طول دا پارا امام مقتدی او که وازی موز کئی او که زنان دا او که نارین دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناغوارم پالا سرا دا شیطان رٹلی شوینا دا اعوذ باللہ دا پناہ اختری پا اللہ پوری دا شیطان رٹلی شوینا شیطان الرجیم رٹلی شوی اللہ رٹلی او رویستے دے دا اسمانونونا او پاگا موقع باندی چکل آگا سجدون لگولا آدم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا امداد دنم دا اللہ شروعکم الرحمن الرحیم چی عام مہربانا خاص رحم کون کے دے عام مہربانا و خاص رحم کون کے دے الرحمن الرحیم اگر کہ دا دوان نمونی چی کم دی دا دلالت کی دا اللہ پر رحم بانی چی اللہ رحیم لے نبی فرق سرے پر رحمان و رحیم کی علماء دیر فرقون بین کری خوازی فرق دا دے چی دی رحمان کی دی سی معنی پرتر دا دیر رحم پا یو اللہ سبحانہ وتعالی آغا رحمان باچا دے چی پا کافر باندی ہم داغا مہربانی دے پا مسلمان باندی دے الرحیم بے خاص رحم کون کے دے چاگا بے پا مؤمنانو باندی دے پا آخرت کے الحمد للہ رب العالمین طول دکما صفتنا خاص اللہ لردی رب العالمین چی پالون کے دا طول عالم دے دا قرآن ابتداء اللہ پا حمد سر وکړه دا دلیل په دې باندې چې الله دا ډیره خوخه ده
چې داغه د بندگان داغه حمد او ثنا بیان کی او داغه صفات بیان کی خیسته صفات الحمدلله یعنی څومره د کمال صفاتونه چې دي هغه ټول د الله د پاره دي الله غزاد ته چې د هر عیب نه د هر نقصان نه هغه پاک دی او هر د کمال صفت په الله کې دی رب العالمین چې پالون کې د ټول عالم دی العالمین عالمین دا عالم ته ویل کیږي د عالم جمع یعنی د الله نه سوا ټول کائنات ته ویل کیږي نو مطلب دا شو چې الله پالون کې د ټول مخلوقات دی الرحمن الرحیم عام مهربان او خاص رحم کون کې دی مالک یوم الدین اختیار مند ورزی د جزا دی مالک اختیار مند الله سبحانه وتعالى یوم ورزی توي الدین جزاء او حساب کتاب توي یعنی الله سبحانه وتعالى اختیار مند او واقدار دی د ورزی د جزاء د ورځې د آخرت که څوک د سوالو کې چې دې څخه الله په دنیا کې مختیارمن او واقدار دی نو ولې دلته صرف د آخرت ذکر کوي نو جواب دا دی چې په آخرت کې د الله بچی بیا خالص بچی دی د الله په دنیا کې الله مخلوقات لم بچی ورکړي ده وختي تور بچیان په دنیا کې شتي او په آخرت کې بیا بچی صرف او صرف د الله ده نو ځکه دلته د آخرت ورځ هغه خاص ذکر کړه إياك نعبد وإياك نستعين خاستا بندگی کومن او خاستا نمرست غواړو دا ډیر یعنی دیسی آیت چې د بنیاد دی د مسلمان إياك نعبد وإياك نستعين خاص د الله بندگی او خاص د الله نمرست دا توحید دی بلکې د سورة الفاتحه چې د دې لوی موضوع او بار زه تاسو ته به دا خبره تکرارول نشم خو دې ذکر دا و په ابتدا کې چې د تفسیر لپاره د ډیر وضاحت لپاره زمونږ تفصیلی درسونو ته رجوع وکړي دلته موږ هغه تفصیل نشو کولای خو صرف وضاحت دا کو زمونږ تفصیلی درس وې نو موږ به دې کې إياك نعبد وإياك نستعين باندې دې خبرې کړې بلکې إياك نعبد وإياك نستعين باندې خو په تو خبرې کی د دومره اهمه مسله ده او دومره بنیادی مسله ده چې الله خاصه بندگی کو خاصه نمرسته وړ دلته دا فائدې ده ساتي إياك نعبد خاصه بندگی کو و إياك نستعين او خاصه نمرسته وړ مطلب دا لري چې الله ستا مرسته نه یو ته زمونږ مدد ونه کی نو موږ ستا عبادت هم نشو کولای کته درس تناسی او کته عبادت کې کته موز کې کته روجی نسی او کته د الله هر قسمه عبادت کې نو د الله رحم او کرم دی چې الله دې توفیق درنکې نو ته نشي کولای اهدنا الصراط المستقيم او خای من تلارانیغا اهدنا الصراط المستقيم یا الله من تو خای لارانیغا یعنی هر مسلمان ارمان دی چې الله ما ته نه غلا روحي بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بم کمی دعاګانی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل دي نو پای کې دام نقل دي چې هغه به د نیغې لارې سوال کوو د الله نه هر انسان محتاج دی نیغې لارې ته صراط الذين انعمت عليهم لار دا کسانو چې نعمت کړې دي تا پاغوي باندې لار دا کسانو چې الله ته پاغوي باندې خاص انعام کړي او غسوبتي الله سبحانه وتعالى په سورة النساء کې ذکر کړي فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين پیغمبران او صالحین نیکان خلق رشتینی خلق شهیدان دا هغه خلق دي چې الله په دې باندې انعام کړی دی نو دې کې تا سوال کو د الله نه چې الله ماته د دق خلق لار وخایا دې کې یو فائدہ بعض علما ذکر کوي تاسو ته ذکر کوم کله چې انسان په حق باندې روان شي نه غلار باندې نو کله دې سم کېږي چې یوازې شي په دنیا کې او خپل خپلوانی پریدي مور بلاری پریدي رونه پریدي وي ته نه دین راوړ نوې مسلې دی راوړ نو په دې کې د تسلی پر تر صراط الذين انعمت عليهم یو قسمه اشاره ده په دې کې دنه چې الله دې سړی ته وی ګوره ته یوازې نه په دې لار باندې په دې نه غلار باندې په دې نه غلار باندې ستانه مخکم ډېر خلک تیر شوي دي او اوس په خلک شتي او پر روان وخت کې په خلک نو ته یوازې نه یریږي بنه
غير المغضوب عليهم ولا الضالين ناغ کسان چې غضب کړی شوی دی پاغوی او نه ګمراهان دي یعنی الله ما د خلکو د لارې نه وساته چې پاغوی باندې تا غضب کړی دی او یا هغوی ګمراهان دي مشهور ده دلته علما دا خبره کوي چې دا چې غضب چې وکړی شوی د یهود دي او ګمراهان چې د څوک دي د نصارا دي یهودو کې دا بیماری و چې د هغوی سره علم و عمل نو او نصارو کې دا بیماری دی چې هغوی سره عمل نه او علم ورسره نشتی نو دې کې اشاره ده چې ای مسلمانه ته به عمل هم کې او د هغې سره به مخکې علم هم کې چې تا ته پته وي چې دا ستا د عمل چې کوم ته کې په دې باندې څه دلیل شتي او که نه اگر که دا عام دی یهود و نصارو پورې خاص نه دی موږ د عام ویلی شو مطلب دی چې یالله یعنې موږ د هغه خلکو د لارې نه وساته چې تا پې غضب کړی دی یعنې ته ترې ناراض او دغه شان د ګمراهانو د لارې نه موږ وساته په دې ځای کې امین ویل دا ثابت دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او د امین مطلب دا دی چې یعنې الله زما د دعا قبوله کړه او سنت طریقه دا ده چې په مانځه کې امین به په زوره باندې وي حدیث کې قسم الفاظ راغلي دي مختلف خو ټول په دې باندې دلالت کوي چې په زور باندې او په جهر سره امین ویل د سنت طریقه ده امام احمد بن حنبل رحم الله حدیث راوړی امام ابو داود امام ترمذی راوړی لیکن مد بها صوته رفع بها صوته اذا امن الامام فامنوا دا ټول په دې باندې دلالت کوي چې کله ته په امام په شاته ولاړی او جهري مونږ کې نو امام بم په زور امین وی او دغه شان مقتدی به هم په زور امین وی او د صحابه کرامو طریقه داغه نه بعد د سوره البقره سوره البقره د مدنی سورته مدینه کې نازل شوې ده او مدنی او مکی د فرقونه موږ بار ذکر کړی او مختصر دی چې مکی هغه سورته ویل کېږي چې د هجرت نه مخکې نازل شوی او مدنی هغه سورته ویل کېږي چې هغه د هجرت نه بعد نازل شوی یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی بیا د سوره البقره نازل شوی دا سورته چې کوم دی د قران کریم کې اوږه سورته هغه د سوره البقره په دې کې ډېر احکام الله بیان کړي ډېر ناشنا سورته ده یو حدیث کې راځي البیت الذي تقرأ فيه سوره البقره و هغه کور چې د سوره بقره تلاوت پکې کیږي شیطان ورته نشي ننوځي یو حدیث کې دام راځي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قران او چته قوبه چې کومه ده او چته قوبه هغه د سورته په یو حدیث کې دا راځي چې ان اخذها برکه سوق چې دا سورته ولی په دې عملو کې الله ول جون برکت چي په دې سورته کې الله دې برکات چولې او د دې پرې خوده پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قیامت پر ورځ به حسرتونه او ندامتونه کې چرمان ما د سورته ویلې مارمان ما په دې باندې ځم په وکړې ولا تستطيعها البطل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې کم سړی د سورته په اهتمام سره وی او په کم کور کې ویل کېږي الله د جادونه په حفاظت کې ساتي په حدیث کې دا مرضی چې سوره بقره او سوره ال عمران دا به د قیامت پر ورځ د وریزي په شکل کې په هغه کس باندې لپاسي کم کس چې د دې تلاوت کړي دي او په دې باندې ځان پوه کړي د قیامت پر ورځ به د سورتونه سورې به جوړ کړي په دغه انسان باندې او بیا به د الله سره د دې سړي په باره کې چې د سورت ویلې د عملي په کړه او ځان په پوه کړي الله سره به دې سړي په باره کې باس کی چې الله ته وبخه او سپارش او شفاعت به وته کوي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله په دې ټکو په معنی باندې قران کریم کې به دې ډېر سورتونه راشي چې دغه په اول کې حروف مقطعات راځي حروف مقطعات دي ته د الف لام میم ح میم طا سین میم طا سین کاف ها عین صاد یاسین طه ټول حروف مقطعات دي او د علماء اختلاف ته چې دې سمانه ده نو بعضو کوشش کړي دې معنی راوستي ده او ډېر لري تللی دي لکه دې مهنت کړي دي چې هغه بي دلیل دی او بعضو سویلي خو صحیح خبره ده چې قران کریم کې څومره سورتونو په اوله کې چې حروف مقطعات راغلي د دې په معنی باندې صرف او صرف الله سبحانه وتعالى پويږي او دا علم الله چاته نه دی خوله او په دې کې فائدہ ده چې الله تحدي او چیلنج د مکه مشرکانو ته ورکړي چې تاسو خدا وایي چې موږ ډیر فصیح او بلیغ خلک یو
او منګه په قران باندې پویګو منګه عفوا منګه په عربی باندې پویګو او منګه بلاغت ولې او منګه فصاحت ولې نو الله په قران کې دا قسمه ټکی راوړو و عزت سره دې معنی موږ ته بیان کړي او هغه نه د بیان کړي او نه څوک بیانولای شي. ولته سوال دی که څوک دا وایي چې اوس دا څنګه ټکی دي الف لام میم او یاسین او طه دا څه ټکی دي چې الله راوړي دا عیب نه دی د عربی په لغت کې دا عیب نه دی. که سړی وایي چې څنګه په دې څه دلیل دی چې دا عیب نه دی دلیل پې دا دی که چېرته دا عیب وی او دا کمی وی نو د مکې مشرکانو به دا خبره په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به بار بار کولې او دا خبره به راټینګه کړې وی چې ګوره ستاسو په قرآن کې دا دي خو د یو مشرک نم نه دي ثابت چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طعنه ورکړي او یې په قرآن کې دا نقصان راویستی یا دا عیب ګڼلی. ذلك الكتاب لا ريب فيه دغه کامل کتاب دی لا ريب فيه هیڅ شک نشتی په دې کې هیڅ شک نشتی دا کامل کتاب دی د الله طرف نه راغلی دا یقیني کتاب دی. هدى للمتقين هدایت د پاره د متقیانو نو قرآن خو هدایت دی د ټولو دپاره متقیان ولې ذکر کړي نو جواب دا دی چې متقیان د دې هدایت نه فایده اخلي نو ځکه متقیان ذکر کړي. اوس د دې متقیانو هغه صفات بیانوي چې دا څوک دي الذین یؤمنون بالغیب دا هغه کسان دي چې ایمان لري په پټو خبرو باندې ويقيمون الصلاة او پابندی د منځ کوي ومما رزقناهم ينفقون او دا هغه سنه چې ورکړي دي موږ دوی ته خرج کوي. والذین یؤمنون بما انزل الیک او دا خلق دي چې ایمان لري په هغه څه چې نازل کړي شوي دي تا ته وما انزل من قبلک او په هغه څه چې نازل کړي شوي دي مخکې ستانه ده وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې دوی یقین ساتي. دا اهم خبرې دي بنیادي ایمان په غیب باندې د عقیده ده او په عقیده پسې بیا اهم مسله ويقيمون الصلاة د پابندي د مانځه کوي. نو دا ګوره بدني عبادت ته موږ کول دا بدني عبادت ته نو صرف بدني عبادتونه نه دي مال بم لګي او مما رزقناهم ينفقون الله وي کم څه چې ما ویل ورکړي هغې نه وی خرچم کوي. دا د مؤمنانو صفات دي او دا د مؤمنانو او د اوچتو متقیانو هغه صفات دي چې الله سبحانه وتعالی بیان کړي دي. الله به ورکوي دوی له اولئک علی هدى من ربهم دغه کسان په هدایت دي د طرف د رب د دوی نه واولئک هم المفلحون او هم دغه کسان هم دوی کامیاب دي. دوی کامیاب دي په دنیا کې او دوی کامیاب دي په آخرت کې په هدایت باندې دي الله طرف نه. ګور هغه هدایت دی چې الله طرف نه هغه لار نه غلار دی چې هغه د الله طرف نه خو شي لاري او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه خو شي لاري هغه به هدایت ته هغه به نه غلار دی. الله دې موږ ټول ته دغه هدایت نصیب کړي. اوس د دې نه بعد د کافرانو تذکرہ کوي. د سورۃ په اوله کې الله سبحانه وتعالی خلق دې قسمه تقسیم کړي مسلمانان وچت مؤمنان خالص مؤمنان بیا کافران او بیا منافقان. نو اوس د کافرانو تذکرہ کوي. ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړي دي سواء علیهم برابر دا باغوی باندې انذرتهم ام لم تنذرهم کیر ورکه تاوی لره یا ير نور کې اغوی لره لا یؤمنون اغوی ایمان راوړي برابر ده کته کافران یره او کته نه یره خود ایمان نه راوړي. نه بدل یو کس دا سوال کولی شي یره دا څنګه بازو کافرانو خو ایمان راوړي او الله وی دوی ایمان نه راوړي. نو جواب داري چې دلته مراد ضدي کافران دي کم چې ضدیان دي الله غ ضدیان یادي چې ضدیان کافران ایمان نه راوړي کته ول یې راورکه او کیر نه ورکه هر چی هغه کافران دي چې به کې زد او عناد نشتی نو هغه کې ډیرو چې د ایمان راوړي.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم مهر وهل دی الله داغوی په زړونو او داغوی په غوږونو وعلى ابصارهم غشاوه او د دوی په سترګو باندې ناشنا پردي دي ولهم عذاب عظیم او د دوی دپاره لوی عذاب دی. نو چې اوس د چا په زړه باندې موري او په غوږونو او په سترګو باندې پردي نو دې ته به حق څه ښکاره شي. اوس د منافقانو تذکیره کوي. ها منافق هغه چې په باطن کې یو خبره او په ظاهر کې بله خبره. کافر صفا کفر کوي، منافق هغه دی چې دې صفا کفر نه کوي. دې په زړه کې کفر ساتي او په ظاهر کې وایي چې ما ایمان راوړی د یېرې د لاسه او د ډېرو نورو وجو د لاسه چې هغه په خپلو ځایونو کې تفصیلا بیان شوي دي. دلته د مقام د تفصیل نه دی. ومن الناس من يقول او باز د خلقنا هغه څوک دي چې وایي آمنا بالله وباليوم الآخر من ایمان راوړی دی په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین او حال دا چې نه دي دوی ایمان والا. څنګه دوی ایمان والا نه کوي؟ موږ ایمان راوړی مطلب دی چې دوی نه دي ایمان والا په زړونو کې. صحیح د ظاهره کې خو چې موږ ایمان راوړی او په زړونو کې الله وی ایمان نشته. یخادعون الله والذین آمنوا دوی دوکه کوي د الله سره او دا کسانو سره چې ایمان راوړی دی. وما يخدعون الا انفسهم او دوی دوکه نه کوي مگر د خپلو ځانونو سره. وما یشعرون او نه پوهېږي. د منافقانو دا سوچ چې زموږ الله دوکه کو، مؤمنان هم دوکه کړو. الله وایي نه، په حقیقت کې دوی د خپل ځان سره دوکه کوي. فی قلوبهم مرض په زړونو د دوی کې بیماری ده. بیماری د شبهاتو پکې ده او بیماری د شهواتو پکې ده. الله دې موږ ساتي. فزادهم الله مرضا بس زیاته کړي د الله بیماری د دوی. د دې یا خدا جمله خبریه ده، مطلب چې الله دا خبر ورکړي چې هغه د دوی په ژوند کې خاصه هغه بیماری و الله وي د منافقت هغه خو د قرآن د نازلېدو سره رو د دوی هغه بیماری هغه الله ډېره کړه. او یا دا دی خیری فزادهم الله مرضا، یعنی دوی خو بیماران دي خو الله دې ښه بیماران کړي. ولهم عذاب علیم او د دوی دپاره دردناک عذاب دی. بما كانوا یکذبون په دې وجه چې دوی همیشه دروغ وایي. واذا قیل لهم او کله چې وویلی شي دوی ته لا تفسدوا في الارض فساد مکوي بزمکه کې قالوا ويدوي انما نحن مصلحون یقینا منګه اصلاح کوونکیو. منګه خو جوړ جاړي والے جوړ جاړي دوی څنګه کوي؟ یعنی مطلب چې موږ د کافرانو سره مروغه ده د مؤمنانو سره مروغه ده نو د ټولو لوی اصلاح کار خو موږ روان کړی. حالانکه د ټولو لوی فسادیانو دې خبره به هلته وړه دا غزي به دلته وړه. دا خو د منافقانو غټ صفت ده چې غلخوري کول، دروغ په دروغ قسمونه، غدر او خیانت. دا خو بیا عامي نښې دي چې دا په وړو منافقانو کې هم شته او غټو کې خو دا شته او شته. اگر که دوی په غټ منافقت کې اخته و چې هغه کفر دی ځکه چې په زړه کې د هغوی ایمان نه، نو دلته دوی دا خبره کوي چې موږ اصلاح غواړو. الا انهم هم المفسدون خبردار یقینا دوی خاصم هم دوی فساد کوونکي دي. ولكن لا يشعرون مگر دوی نه پوهیږي. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس او کله چې ویل شي دوی ته ایمان راوړی لکه څنګه چې ایمان راوړی دی خلکو نه مراد صحابه کرام دي. یعنی کله چې دوی ته ویل شي چې هغه ایمان قبلی کوم چې صحابه کرام راوړی دي ایمان به تاسو راوړی. دین دا خبره ده ساتي
چې معیار د ایمان د تللو چې بی کم ایمان الله قبلی او کم نه قبلی هغه داری چې ته صحابه کرام و ایمان ته ګوري او دا دلیل په دیم دی چې ټول صحابه کرام هغه جنتیان دي او هغه اوچت مؤمنان دي قدوی بسوی قالو نویدوی انؤمنو کما آمن السفهاء آیا منگ ایمان راوڑو لکه څنګه چې ایمان راوڑے دے کمقلانو ګورل صحابه کرامو ته کمقلانو او دا د دوی رونه نن سبا مشتي د شیعاګان روافض او څوک چې د هغوی په لار روان دي او صحابه کرامو پسې خبرې کوي نو دم د منافقت په لار روان دي او د هغه منافقانو په نقش قدم دي پخواني منافقان هم صحابه کرامو ته کمقلان وي او سوال دا دی چې ولې ورته کمقلان وي نو جواب دا دی چې دوی د سادهګان دي وایي موږ ایمان راوړی دی او خپل مال هم په الله قربان کو په دین هر څه قربان کړو بچي هم قربان کړو ښځې هم قربان کړو ځمکې هم قربان کړو دا خو کمقلان دي پوه خلک خو منګ یو دوی سره هم زموږ کار روان دی او د دوی سره هم روان دی هر طرف ته موږ خلک خوشحاله کړي دي ګورو صحابه کرامو ته به کمقلان وي نن سبا کومو کې چې د منافقت ته صفات شته هغوی د دیندار خلکو ته کمقلان وي وي دې زمانې ته وګورو 2020 ته وګورو او د دوی د خبرو ته وګورو د دوی د مسلو ته وګورو د دوی د لباس ته وګورو د دوی د ګیرې ته وګورو د دوی د عبادتونو ته وګورو خاندي په هغوی پورې نو دا صفت منافقت ته په دیندارو خلکو پورې خندا کول ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون خبردار یقینا دوی خاصم دوی کمقلان دی مگر دوی نپویگی وإذا لقوا الذين آمنوا او کله چې یوځای شي دا کسانو سره چې ایمان راوړی دی قالوا آمنا نوی دوی منګه هم ایمان راوړی دی مؤمنانو ته به دا ووایي وإذا خلوا إلى شياطينهم او کله چې جدا شي خپلو شیطانانو ملګرو سره ده چې کله به خپلو منافقانو پسې لاړو یا به په یهودو پسې لاړو قالوا بيوي إنا معكم منګه خو تاسو سره یو إنما نحن مستهزئون یقینا منګه ټوغې کوونکي وو مؤمنانو پورې یعنې دا زموږ مؤمنانو سره چې ټوغې دي چې هغوی ته وایو موږ ستاسو ملګري وم په الله باندې ایمان دی ایمان موږ نه یې راوړی هغوی پورې خاندي الله یستهزئ بهم الله ټوغې کوي دوی پورې او دا صفت د الله دی الله ټوغې کوي دوی پورې ځکه چې دوی ټوغې کړي دي خو د الله ټوغې داسې نه څنګه چې د انسانانو دی دلته موږ دا چې الله ټوغې کوي په هغوی پورې څنګه چې د الله د شان سره ښایي او هغه به داسې په دې طریقه باندې لکه وضاحت لپاره دا خبر کو سورة الحديد کې دا خبر الله بیان کړی ده یوم ترى المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم وبایمانهم په هغه ورځ باندې په آخرت کې به الله مؤمنانو له رڼا ورکړي خاص رڼا دغه رڼا په رڼا کې به دا خلک په پولې سیرات باندې وړي نو دې منافقانو له به هم الله ورکړي چې کله د پول دې منځ ته ورسي هغه رڼا به دوی سره ختمه شي دوی به د مؤمنانو ته چیغې وایي موږ ته صبر وکړئ موږ ځان سره واړوئ موږ خو ستاسو ملګري وو موږ په دنیا کې تاسو سره وو او کوم ځای کوئ تاسو دنیا کې موږ سره دغه ټوکه ده چې الله پورې وکړه یعنې دوی ښه خوشحاله و چورته کې او یو بل ته وکتو د قیامت په ورځ به خوشحاله چې وګوره په دنیا کې موږ دوکې دړکې کړي دي هلته بد شو دا د اوس په آخرت کې هم د مؤمنانو په صف کې ولاړ اوس به جنت ته روان شو الله یې پرېږدي څه وخته پورې زه پرېږده ولاړ شي رڼا ولې هم ورکړي دوی ښه خوشحاله شو چې زه په پولې سیرات باندې به واوړم چې پولې سیرات ته راورسېږو هغه رڼا ته الله ختمه کړه ځکه چې هلته دوی ټوغې کړې وې په مؤمنانو پورې ويمدهم في طغيانهم يعمهون او زیاتی دوی لرا په سرکشۍ د دوی کې چې پریشان وي یعنی دوی سرکشي دي الله په دې سرکشۍ کې پرېښودي دي او ښه پکې دا سرکشي ډېره شوې ده او حیران شوي دي پکې ګډوډ شوي دي پکې دا هم سزا ده الله طرف نه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى دا کسان دي چې اغستی د گمراهی په بدله د هدایت کې فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين بس ګټه ونه کړه تجارت د دوی او نه دي دوی لاره موندونکي
مثلهم حال د دې منافقانو. اوس ګور الله سبحانه وتعالى دو مثالونه بیانې ډېر ناشنا او دې ته په غور سره غوږ کېږدئ. ډېر ناشنا مثالونه الله بیانوي د منافقانو هغه حال د ډېر وضاحت لپاره الله دا خبره بیانوي. یو مثال د اور دی او دویم مثال د اوبو دی. مثلهم حال د دې منافقانو كمثل الذي استوقد نارا پشان د حال دا غچا دی چې بل کړی اور فلما اضاءت ما حوله بس هر کله چې رڼا کی دا اور هغه څه چې چاپیری دا غینا ذهب الله بنورهم نبوزي الله رڼا د دوی وتركهم في ظلمات لا يبصرون او پریدي دوی په تیارو کې چې هیڅ نه ویني. دا ولنی مثال دی الله د منافقانو ذکر کړی. حاصل دی ما تفسوی چې موږ تفصیل نشو کولای خو صرف د وضاحت لپاره دا خبره ته کوو چې ترجمه هوش خو بیا هم ډېر ملګري به پې پوه شوي نه چې څه مطلب دی. نو حاصل د دې اولني مثال دا شو. الله وی د دوی حال په شان د حال د هغه چا دی چې بل کړی دی اور او چې کله دی اور د هر څه رڼا کړو خواوشا کې یو هغه رڼا چې الله بوتله په تیاره کې پاتې شو. څه مطلب دی؟ مطلب د دې دا دی چې دی منافقانو ته چې کله دین راغی ایمان مخې ته راغی قرآن راغی نو دوی په ظاهره کې ورننوتو. په ظاهره کې هغه وایي که نه آیتونه موږ سره مخکې تېر شو چې موږ په الله باندې ایمان دي. نو هغه رڼا یې څه نه څه حاصله کړه. هغه سړي اور لګولی که نه دوی ته هم هغه رڼا میلاو شوه. حق یې وپېژندو پیغمبر ورته مښکاره شو قرآن ورته مښکاره شو خو الله چې بیا هغه رڼا واغسته. ولې دې رڼا الله واغسته؟ ځکه چې دوی د زړه نه ایمان نه و راوړی. د دې تاسو ته یو ښکلې مسله بیان کړم ډېر ښه به پوه شئ. ګوره کله چې یو سړی اور بل کړي او هغې ته ناستي یا پیسه پخوي یا وایي چې دې دپاره مې اور بل کړی دی چې ګرم شم. دې اور د بلولو دپاره بیا ماده پکار ده. بار بار به ورته لرګي ږدي او که دا لرګي نه ږدي نو د اور به ستا مړ شي. بیا د ایمان داسې نه دی لکه د بعضو خلکو هغه جذباتي ایمان لکه یو وخت کې جذباتو کې راشي بس زه به دا چل کوم او بیا هغه الذي اعطى قليلا واكدى بس لګي دینداریو کې بیا بد شي. وجه څه ده؟ ما تاسو ته خبرو کړم چې اور ته ولګو اوس به لرګي ږدي په مخه به لرګي ږدي یعنې د اور به دنه مړ شي. نو منافقانو صرف په ظاهره کې ایمان راوړو نور خو بیا مخکې عبادت نه و تقوا نه وه د الله نه یره نه وه جهادونه نه و نور عبادت نه و. نو هغه رڼا چې الله څه کړه هغه یې مړه کړه. نو ځکه الله وایي وترکهم فی ظلمات لا یبصرون. الله په داسې تیارو کې پرېښودو چې دوی ته بیا هېڅ نه ښکارېدو. صم بکم عمی فهم لا یرجعون. دوی کاڼه دي چاړاګان دي ړانده دي نو دوی نه راګرځي. کاڼه دي چاړاګان دي ړانده دي مطلب دا دی چې دوی غوږونه او سترګې دا کار نه کوي. مطلب دا دی چې صحیح د سترګې هم شته غوږونه هم شته ژبه هم شته خو حق دپاره نه استعمالېږي د هر څه. فهم لا یرجعون دوی نه راګرځي د حق ته یا نه راګرځي د دغه تیارو نه رڼا ته. و دویم مثال او کصیب من السماء یا مثال د دوی پشان د ډیر باران دی د برنا. السمان مراد دلته بره د برنه چې ډیر بار صیب په عربي کې ډیر تیز باران ته وایي. خدادیسی باران دی فيه ظلمات ورعد وبرق چې پاغي کې تیارې ګړزارې او برېښنایي. دا ډېر تیز باراني چې د درېونه خبرې پکې دننه وي. تیارې پکې هم ډېرې ګړزارې پکې هم ډېرې او برېښنا. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. دوی ږدي ګوتې خپلې په خپلو غوږونو کې د وجې د تندرونو نه حذر الموت د وجې د یرې د مرګ نه. ګوتې کېښودې په غوږونو کې د دې تندر نه یېرېږي چې یاره دا تندر روان دی دا خو موږ مړه کړي. والله محیط بالکافرین. او الله راګیرونکی دی کافرانو لره. يكاد البرق يخطف أبصارهم
نږدې د برېښنا چې وتښتي نظرونه د دوی. اوس د دې مثال څه مطلب دی؟ دا د اوبو د مثال دی. حاصل د دې مثال مو واورئ، تفصیل به نه کوو، صرف مختصر حاصل به بیان کوو. هغه دا دی چې یو سړی دی روان دی او تیز باران راګیر کړی دی چې پای کې تیارم ده، ګړزاره دی، برېښنا ده، نو دی به څنګه پریشان او څنګه په یېره کې وي. دغه شان حال دی د دې منافقانو د قرآن سره. نو ګوره الله وایي باران راورېد. باران د کوم ځای راځي؟ د برې نه راځي. دغه شان د قرآن هم د برې نه راځي. الله وایي په هغه باران کې څه ده؟ ګړزارې دی، تیاره ده پکې او برېښنا پکې ده. نو دغه شان په دې قرآن کې هم بعض هغه احکام دي چې هغه ډېر سخت دي. د جهاد مسله پکې ده، نور سخت سخت عبادتونه پکې الله بعض ذکر کړي. نو چې کله دا قسمه احکام نازلیږي نو په دوی باندې بیا د یېرې حالات په منافقانو باندې. یکاد البرق یخطف ابصارهم، نږدې ده چې برېښنا وتښتي نظرونه د دوی. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی، دا هم دغه مثال سره تعلق ساتي چې الله وی دا قرآن دومره واضح کتاب دی او دومره روښانه کتاب دی چې نږدې ده چې د دې برېښنا نه د منافقان متاثر شي ایمان راوړي. نږدې ده چې دوی ایمان راوړي. یا مطلب دا دی چې نږدې ده چې دا برېښنا به د دوی حقیقت راښکاره کړي. دا برېښنا دومره تیزه ده چې دوی حقیقت به ښکاره کړي یا د دوی نظرونه به ختم کړي. حال ګوره دوی ته کلما اضاء لهم مشوا فيه، هر کله چې رڼاو کې دغه برېښنا دوی ته نو دوی ځي په هغې کې. وإذا أظلم عليهم قاموا، او کله چې تیاره کې په دوی باندې نو ودرېږي. مطلب د دې سره چې کله برېښنا شي دوی روان شي تیاره شي به ودرېږي. مطلب دا چې کله دوی ته په اسلام کې څه فایده ښکاري نو بیا دین مني، او چې کله پکې سخت احکام راشي او د دوی پکې فایده ظاهري نه ښکاري نو بیا دین نه مني. دا د منافقانو حال. ولو شاء الله، او کچری وغواړي الله، لذهب بسمعهم وابصارهم، نو بولی بوی الله غوږونه د دوی او سترګې د دوی. ان الله على كل شيء قدير، یقینا الله په هر شي باندې قدرت والده. درې ډلې ذکر شوي، کافران، منافقان، مؤمنان. و درېو ډلو